ته به وایې خو ډیران دی ډیران دا چې که نه بلاله مې سوداګر دی بس توړي بس دروړي نه وشته نه ټیم هلته پروت دی ګوره وي موږ له د بهر ملکونو مثال لا کوي که نه دا به موږ داسې اوچت کړو ته ګورئ دا موږ داسې اوچت کړو ګورئ دا چې موږ داسې اوچت کړو په دې ټیم کې ږدو نو دا لکه دا تربیت خبره ده چې دا ورته وښودل شي چې صاحبانو د دې دغه په ځای چې کوم دی نو دا په دې ټیم کې اچوئ په دې ځمکو یې ولې غورځوئ دا وګورئ دا ځای لږ صفا صفا ښکاري ته وګوره که نه دا ځای لږ صفا صفا ښکاري نو وي څه رب ووالو څه عبدالرب ووالو څه د حکومت هغه بېحسي ده او څه په سکول کې چې دا کومه بېحسي په نظر راځي ګرانو کتونکو علب خان شیرپا یم کیمرامین را سره یاسر خان دی په تورنزو های سکول کې هغه یادګار سکول چې په کال 1953 کې د دې بنیاد ایښودی شوی دی او دا سکول چې کوم دی نو دا په 12 جربه کې جوړ دی 12 جربه باندې مشتمل دی ګورو به چې نوې څه ترقي شوې ده او څه پیشرفت شوی دی هغه برته د دې ځای نه ښایو کتونکو دا سکول دی او دا سکول چې کوم دی دا د پرنسپل کمره ده چې دا پرنسپل صاحب ترې وځي که نه دا برنډه پرې راپرېوځي خو بهرحال دا د محکم ایجوکیشن یو ډېر لوی غفلت دی چې دا سکول ته توجه نه ورکړي دا بلډنګ چې کوم دی دا اوس ایکسپایر شوی دی دلته کې به د مشرانو سره خبرې اترې په دې باندې کوو او دا بره لږ وښایه دا وګوره دا صورت حال دی ښه دې خواته راشه جي دا وګورئ دا تارونه مارونه راپرېوتلي دي دلته کې درته دا ښایو چې دا ډیکسونه چې کوم دی نو مږو خوړلي مږو دا د تعلیم سره مینه ده د دې سکول نه چې کوم دی ډېر لوی لوی افسران وتلي دي ښه دا او دا چې کوم دی دا د دې ډیکسونه دي دا د دې ډیکسونه دي او په دې سکول کې به زه وایم حقیقت دا به وایم چې په دې سکول کې به چې کوم دی نو کلاس 4 خو هم برتې وي خو لږ لاندې راواله دا د سکول ټیم اوس ختم شوی دی خو دا زه دا وایم چې دا چېرته په میاشت کې نه جارو شوی خو په میاشت کې دا جارو شوی وه نو د دې به صفۍ وه په یو ورځ کې دا خلک ماشومان دومره چپسونه نه خوري چې دا څومره د چپسو ګوتې او دا څومره هر څه چې کوم دی په دې کمره کې ته وې دا وګورئ استاد صاحب به دلته کې ولاړي او دلته کې به چې کوم دی نو دا ډیران وي دا تعلیم سره مینه ده هر خیران به شي وي پرایوټ سکولونه مخ په وړاندې لاړل نو زی به نه مخ په وړاندې دا خو خلک چې کوم دی په کوم ځای کې ناست دي ښه دا په باران کې راسسي ورګه دا یو پوټی ښایو دا یو پوټی ښایو دا کمرې چې کوم دی دا په باران کې دا راساسي دا وګورئ جي دا په باران کې راسسي او د دې بلډنګ د دې دغه نه پته لګي چې دې طرف ته توجه وکړي شي ښه ګورو به ورته جالونه مالونه خو هر څه راپرېوتي دي او ښایو درته لږ درته دا سکول ښایو دغه تاریخي سکول درته ښایو په کوم ډیزاین کې د دې ګیټونه جوړ شوي دي ښه انګریزانو د وخته جوړ دی هغه شی څنګه چې جوړ شوي دي دا وګوره جي ښه دا تورنځی دا 1953 څنګه ما ذکر وکړو دا بورډ لګېدلی په 1953 کې دا سکول چې کوم دی دا جوړ شوی دی های سکول تورنځی اوپننګ سرمني چا کړی دی سردار عبدالرشید خان چې کوم دی نو د هغې په وخت کې دا سکول جوړ شوی دی ښه ته وګورئ ته به وایې خو ډیران دی ډیران دا چې که نه بلاله مې سوداګر دی بس توړي بس دروړي نه وشته نه کې خوړلي د ته به نه وایې خو د کلاس 4 شته کېدي چې د چېرته د خانانو په دیرو کې وي ښه دې ته که نه دا وګوره دا لاندې وګوره دا دی ټیم هلته پروت دی ګوره وي موږ له د بهر ملکونو مثال لا کوي که نه دا به موږ داسې اوچت کړو ته ګورئ دا موږ داسې اوچت کړو ګورئ دا چې موږ داسې اوچت کړو په دې ټیم کې ږدو نو دا لکه دا تربیت خبره ده چې دا ورته وښودل شي چې صاحبانو د دې دغه په ځای چې کوم دی نو دا په دې ټیم کې اچوئ په دې ځمکو یې ولې غورځوئ دا وګورئ دا ځای لږ صفا صفا ښکاري ته وګوره که نه دا ځای لږ صفا صفا ښکاري نو وي څه رب ووالو څه عبدالرب ووالو څه د حکومت هغه بېحسي ده او څه په سکول کې چې دا کومه بېحسي په نظر راځي نو هغه ده دا وګورئ چې دی بلډنګ ته وګورئ چې دا کرک شوی دی افریدي صاحب څه به وایې د دې سکول د تاریخ حوالې سره بالکل څنګه چې علب خان شیرپا تاسو وویل چې لکه دا په 1953 کې د دې بنیاد ایښودل شو او دا تعمیر شوی دی په 12 جرب کې تقریبا دا
سکول چې دی نو دا جوړ شوی دی. په دې کې دې وخت کې 300 ماشومان چې دی نو هغه سبق وایي او د باران په ورځ باندې چې تاسو ولته راشئ زه مخکې ورځ کې راغلی وم نو په دې کې دا لکه باران بیا نه و خو دا راسسېده لکه 300 ورځې دا د باران نه پس هم په دې کې باران وي او دا ځینې چې دي دا ټول لکه هغه طرف چې دا پې اوچت شوي او دا د ښکته شوي نو دلته ټولې اوبه چې کومې دي نو دا دې کې ډب شي. بل د دې سکول نه که تاسو وګورئ نو ډېر ښه سیاستدان زموږ چې دي ډېر ښه ډاکټران چې دي د دې ځای نه ډېرو خلکو سبقونه ویلي دي نو پکار دا حکومت له پکار دي چې دې ته پاملرنه وکړي ځکه چې دا زمونږ د تورمزو واحد سکول دی چې دلته ډېر زیات دغه کې ماشومان راځي او سبق وایي نو دغه حوالې سره انشاءالله موږ تاسو ته نور هم الف خان شیرپا به دا کلاس روم به راته ښیي زموږ نور هم مشران راځي هغوی هم په دې باندې خبرې کوي نو پکار دا حکومت نه دا مطالبه کوو چونکې موږ خپل هم جرنلیست یو صحافیان یو نو حکومت نه په خپله غوښتنه کوو چې په دې کې مهرباني کړي او زر تر زره د تعمیراتي کارونه چې دي نو دا وکړي زر تر زره دا کارونه وکړي. السلام علیکم جی څنګه حال جی خیر سټوډنټ څه کې په دې بورډ باندې په 1 نمبر په میټر کې فرست راغلی دی ښه جي خالق را دي خوښه جي خپل پیژنګلو را سره به کوي زه خو ناصر خان یم د تورنزو او د دې های سکول زوړ سټوډنټ او د خپل وخت شکر دی الحمدلله خو ټاپر او کوم سن کې ته میټریک کړی دې ځنه ما 1976 کې کړی 76 کې او په هغه وخت کې ډېر ښه ماحول د سکول خو ډېر زبردست پوزیشن و دلته خو استادانو یو زمونږ مطلب دی مقرب خان هیډ ماسټر و ډېر ښه زبردست ماهر او د مینجمنټ ماهر او ورسره په هغه زمانه کې زموږ ممتاز خان د انګلیش ټیچر و قابل دا سکول ډېر مزیدار دا تو چې 1976 نه پس دې کې تاسو څه بدلون وینئ؟ دې کې زه هېڅ بدلون نه وینم زه چې څونه راشم دلته کله کله نو یو خدا دی چې دې کې دغه یو حال جوړ شوی دی په دغه ګوټ باندې زموږ نه پس دا مو جوړ شوی او دا یو حال جوړ شوی دی زما په خیال هغه هم څه داسې زه چې څونه د بار نه ینم نو څه داسې لکه معیاري حال ورته ځکه نه وایم چې د نورو ادارو کوم حال دی زمونږ په دې ډسټرکټ کې یا په صوبه کې نو هغه څه دې له چا توجه نه ده ورکړی زما په خیال زمونږ په زمانه کې دا یو حال و په هغه وخت کې ډېر ښه دغه کې دلته د منځ کې نه دلته ایگزامینیشن حال و دې کې او دا د هغې سایډ رومونه دي په دې کې موږ امتحان د لسم ورکړی دی دا زمونږ کلاس رومونه دا زمونږ ګوره دی خوا دا زمونږ دغلته به زمونږ د اسلامیات کلاس په هغه دمه لګېده دا یو پکې سټاف روم دا مخامخ او د هغې نه دغه خوا دغلته د بابو صاحب د اکاونټنټ کمره وه دا د سر او زه به دا ووایم چې په هغه زمانه کې دا دونه کامیاب سکول و چې موږ سره به لکه د دې عمردو خو پرېږدی چې د ډکی میرآباد د ریچنده پورې موږ سره سټوډنټان دلته زمونږ په زمانه کې د ډکی میرآباد ګوره اوس هم زمونږ دوستان په ډکی کې په میرآباد کې او په زیم کې هغه خلک هله کټ شو چې کله هلته زرابګل کې های سکول جوړ شو کتونکو زمونږ د پیدایش نه 12 کاله مخکې چې کوم دی ناصر صاحب میټریک کړی دی او هغه 1976 نه واله تر دې وخته پورې چې کوم دی دې کې څه بدلون نه راغلی او ناصر صاحب الحمدلله اوس هم زمونږ نه ځوان لګي ناصر صاحب بیا هم په څه کې جاب وکړو څومره وخت هم بیا زه د هغې نه پس چې کوم دی نو ما 400 کالج ته لاړم شکر دی بیا مې هغه ځای نه ګریجویشن وکړو او آفټر ګریجویشن چې کوم دی نو ما سټیټ بینک اف پاکستان د دې زمونږ د ملک سنټرل بینک جاین او په هغې کې مې 38 سال سروس وکړو اوس په 2018 کې ریټایر شو صحیح ډیره زیاته مننه تاسو سره لیده کاتو شو سکول باره کې د سکول د تاریخ باره کې ډېرې خبرې وکړې د سکول سره ویسه فنډ دی پی ټي سي فنډ ورته وایي هغه پی ټي سي فنډ چې کوم دی ګوره دې له هم چې کوم دی نو وزیر تعلیم راځي او دا باسې ګوره چې دا افسوس کوم چې دلته مونږ لګیا یو زمونږ د کلي یو اے پی سی ده او کله کله راځو چې په دې کې مونږ هغه اے پی سی دلته د جومات د جوړولو دپاره فنډینګ دپاره مونږ کوششونه کوو زمونږ د اے پی سی چې کوم صدر دی عبدالرحمن حاجي صاحب هغه نن ما په ایجوکیشن دفتر کې ولیده چې هغه ما ته تپوس وکړم حاجي صاحب څنګه راغلی وایي دغه سکول
دغه دپاره ډي او سره میلاوېدم د کار دپاره نو دا ما ته بېله یو دغه ښکاري چې ګوره دا تاسو پړنونه یادوئ تالې یادوئ چې سکول ولې په چندو باندې جوړېږي ما ته په دې ډېر افسوس دی یار چې د ایجوکیشن ډپارټمنټ دونه مطلب دا دی چې یو طرف ته زموږ حکومتونه او ادارې دعوې کوي چې مونږ دا کوو او په سکول کې د سکول ګوره په سرکاري سکول کې دننه جومات هغه د اے پی سی په کوششونو لګیا دی جوړېږي تاسو به کتلی تاسو یې بیا هم ګورئ او دا تالې دا څونه ده دا معافي غواړم دغه خو نه کومه خو دا به په دې زه افسوس کوم چې په نن زمانه کې هم په 2022 کې زموږ د سکول او د تورمزو د یو ماډل سکول ما تاسو ته ووایي دا ټول خلک په هغه زمانه کې دلته به خو بس ډېر زبردست دا وګوره جی دا نه ما داسې انتظامي چې دا غټه دا خو چې لاړ شي زه چې اوس د هغه ځای نه راتلم نو ما وکتل چې یو کلاس روم ممتاله نه دی دا هغه دی نه ما ملګري ته وایي چې ګوره دا د ما لومبي هغه مخامخ کلاس روم نه دی خو داسې خبره کوم نه جي یوسې خبره چې تاله کېږي نو دې ته وګوره که نه دا وګوره او دا ما دې ته واچو دې ته مې واچو که نه او بیا مې داسې کولو دغه دی ویم دا زمونږ ګوره دا ویم هغه زمانه کې دا ناصر صاحب لږ راشي تاسو ته زه یو بل دغه خیمه زه رالم دغه ځای کې او لکه ګوره جي دا سکول دی که نه دا سکول دی هسې خبره کوم زه هلته کې کېناستم که نه نو هلته کې یو ټیم و نو ما هغه ټیم چې کوم دی د خځلو ډک کړه دا ما د خځلو ډک کړه نو دا ځای څومره پې صفا ښکاري خیال دی که نه دا پې څومره صفا ښکاري دا شیزونه به دا ټیم دی لپاره پروت دی که نه نو دا هلته کې ما د لاسونه دغه کړل لا نورو کومو کمرو ته چې دي صاحب زه به ده ووایم چې دا ټیم ټیک ته چې دلته پروت دی تاسو خو دا خواري مو کړه خو یو خو افسوس په دې راځي چې دا خواري بل څوک هم وکړي او نمبر 2 خبره دا ده چې دا ټیم دا په ډیلی بیسس باندې خالی شي او دا د دې دپاره نوکران په دې سکول کې شته په دې کلاس 4 دلته شته ورا دا پکار ده چې پرنسپل صاحب دا انشور کړي چې دا په ډیلی بیس دا ګوره دا سکول دی دا کلاس روم دی دلته به د ما بچي او ستاسو دا وګوره جي دا کاغذونه چې کوم دي که نه جي دا به دی دا وګوره جي دا او موږ شانتې خوړلي جي موږ هم پکې دي ډېر ماره چې په زمانې په هغه مینجمنټ پسې په دې ته وګوره جي دې ته وګوره جي که نه لکه دا به څه ته چې دې ته وګوره جي زه هغه پی ټي سي پاڼ خبره کوم که نه لکه دې هر څه له خو پراجیکټ نه راځي که نه د حکومت نه خو ګیله کوو نه ځکه خو د حکومت نه ګیله کې نه خو ډېره بله خبره ده هغه هسې سړی بدې ښکاري دا داسې حکومت دی چې دی به نه دغه کوي د 1500 ارب چې کوم دی وي سرګټ څکلی کېږي دلته کې او وزیر تعلیم چې کوم دی او وزیر تعلیم چې کوم دی هغه دی زه م یوسې ناصر صاحب چې تاسو را سره یې که نه ستاسو د وړاندې لکه ګوره چې دا خو څه ټایم هم دا بلډنګ دا کرک شوی دی ډیمیج شوی دی که نه دا لکه 1976 نه پس دا ګوره جي که نه دا ګوتې به زه روچته کړم دا به زه روچته کړم دا ځای جي ما صفا کړه دا ځای افسوس ویبګار بربدې راځي چې زه خو دقسې دې ته چې تر ننوتې نه وم لکه دا کوم ګن چې پروت دی که نه دا ماشومان خو دونه چپس نه خوري دا حالت دا د بینچونو حالات وګوره دې بین باندې ما ناشته کړې دا زما بینچ و دلته به موږ ته ممتاز استاد الحمدلله او عبدالوهاب صاحب او داسې زموږ دغه وخت ټیچرانو چې هغوی به موږ ته سبقونه ښودل دا دلته ما ناسته کړې موږ ته به استاد وي او یو موږ ته به استاد وي نن دې حالت دی چې زه ګورم ما ډېر افسوس ښه موږ ته به ناصر صاحب یو استاد وي چې وسپې کښېني که نه موږ له به دې مثال راکوو نو هغه لکې ځان ته ووایي نو څپه یو کړي لکې ځان ته ووایي نو څپه یو کړي هغه شی نه اپلای کېږي چې یو سړی په خپله ازغد خو د دغه فارم ماسټر صاحب یا مطلب دا نور سینیر سټوډنټان د کلاس هغې د دې انتظام وکړي ډېره زیاته د افسوس خبره ده هسې دا لږ ګورو چې دې کې دې کې به زمونږ په هغه زمانه کې د انګلیش دغه لومبنی کلاس ته کېده او دا د دې حالات یقینا چې دا ګوره دا شی په پخوانو په هغه زمانه کې دا به صفا سوتره دا خو دلته ډېرانو نه پراته بیا به داسې وو که نه پی ټي سي پاڼ به نو ترکاڼ مې راوسته نو دا بعضې بازي نه دا موږ چې خوړلي دي نو دا به یې ټیک کړو اوس زما ماشوم چې کوم دی په دې ډیکس ناست دي که نه په دې ډیکس نو زما ماشوم به چې کوم دی به مخکې څه لاړ شي نن سرکاري تعلیم ولې خراب شو پرایوټ سکولونه د به سوچ څنګه بدلېږي دا قسم مطلب دا چې حالات نو موږ ته افسوس راځي په هغه زمانه کې ګوره څوک د دې سکول نه آرمي افسران تللي هغه زمانه کې ډاکټران تللي
دا زمونږ د ګوره جي دا ناصر صاحب په 1976 کې دلته کې میټریک کړی دی او په 1976 کې دا ټاپ کړی دی د ناصر صاحب شانتي داسې یو شمېر نن خو تورنزو غټ غټ افسران دي یا د عمرزو دي څنګه چې هغوی تاریخ بیان کړه د هسې ده وګورئ جي که نه زه به یم چې د ماشومانو خو زه دا چپس خوړلي دي که نه دا هسې دې ته لږ وګورئ ناصر صاحب په کلاس کې دننه خوراکه په کلاس کې دننه خوراکه دا خو لکه د منلو خبره نه ده چې دلته به سټوډنټان ناستي وخت به دلته چپسونه مطلب دا دا پلسټکونه به بیا دلته غورځوي دا د دوی د تربیت اندازه ده دی نه لګي دا د دوی به دلته څه کرکټر به څنګه جوړېږي دا به دوی بدلوي پرمختګ څنګه کوي د دوی سوچ به څنګه بدلېږي ما خو تاسو ته وایي چې په کوم وخت کې مونږ د دې نه فارغ شو یقینا که مونږ ته پوټې تکلیف و یا په ادارو کې د ایډمیشن یا په نوکرو کې داسې یو وخت ماله په یو وخت مطلب 3 کال لیټر راغلی د نوکر او بیا چې مې پکې سټیټ بینک خوا هلته لاړم او په خپله مې آرمي خوښه وه خو بدقسمتۍ نه هلته لا نړم نن د ما یو مشر دی جمال عبدالناصر نوم د هغه خدای پاک مطلب دا هغه وایي زه ستا هغه ارمان برابر هغه آرمي ته لاړ او هغه شکر د دې وخت کې پاکستان آرمي کې کپتان دی الحمدلله دا اوس که تاسو دا دروازه کولو کړه دلته نربورډ لګېدلی دی او شکر دی په 1976 کې دا سکول ما ټاپ کړی دلته تاسو بیا ورپسې دې کې خو نشته که نه دې کې نه دی نربورډ دلته دې کې ماسې ګورو 1970 پورې خو لاړو 69 70 72 73 74 کې ناصر خان دا وګورئ جی دا ناصر صاحب چې کومه خبره کوي که نه دا ناصر خان 1975 76 کې دا ما سره چې کوم مشر دی دې وخت کې چې دا زموږ د 12 کاله د پیدایش مخکې نو ریکارډ چې کوم دی هغه دی دا وګورئ جی ها په هغه ټایم کې دا 667 ویلډن جی ویلډن موږ د خیرای تحسین پیش کوو خدای دې راته دغه شانتې ژوندی لره یقینا د ناصر صاحب سره په دغه سکول کې دا ملاقات چې کوم دی دا د تورنزو خلکو دپاره د عمرزو خلکو دپاره یو ډېر عبرتي اتفاقي خبره وه خو کتونکو دا په 1953 کې دې بنیاد ایښودی شوی دی په 12 جریبه کې آباد دی دغه څو کاله مخکې پکې خال پکې جوړ شو هغه خال هم را دغه کېږي او دا کمرې چې کوم دي دا څه وخت هم را پرېوځي د دې دورانیه ختمه شوې ده او ټیم ختمه شوې ده لحاظه سر دوباره دې په دې کار وشي دې ته توجه وشي او استادانو ته ماشومانو ته دا ویمه چې دې ته مه ګوره چې بلډینګ جوړ دی تاسو پکې لاندې ګن ترک غورځوئ لکه تاسو هم لکه صفوي کوئ خو دلته کې ویروانه ده خانه ده نو حکومت ته هم دا درخواست دی او ورسره چې کوم دی نو د ډي سي صاحب زموږ د چارسدی چې کوم دی هغه ته هم زما دا ریکویسټ دی د ډي سي ایم پی اے منې د دې خلکو نه خو دا تا چې څنګه د تورنزو د پي سي خبره وکړه که نه پي سي دی راتلونکي وخت کې دا سکول چې کوم دی د خپل دغه ایسه جوړه کی د منشور ایسه دی جوړه کی دا لږ بلډینګ راواله که نه ګوره دا بلډینګ وګورئ هغه چې وګوره دا حال دی زموږ د سکول یار په دې موجوده دور کې چې دعوې ډېرې دي او عمل نشته دی نو حکومت ته او ډي سي صاحب ته خاص کار چې په دې اکشن والي او بیا ډي او د ډسټرکټ ایجوکیشن افسر چې کوم دی خپل ډېر وخت تاسې څنګه وي په دې بینچ ناست دی دا ګوره او دا دلته به هم دا زموږ ایگزامینیشن حال و دا چمن داسې و چې دې ته به سړی راګډېدی نه شو موږ به دلته چې کوم دی نو ودرېدی نه شو استاد به راپسې و داسې یو زبردست ډسپلین و په هغه زمانه کې نو یقینا چې موږ به دې وخت کې زه به دا یو سټوډنټ د دې ایکس سټوډنټ په حیثیت حکومت ته بیا بار ډي سي صاحب دا دوما بیا ایجوکیشن چې کوم دلته ایگزیکټیو افسر دی په کار دا چې د دې په دې حالت باندې رحم وکړي او زمونږ د دې تورمزو د علاقې د سټوډنټانو دپاره یو معیاري اداره موږ له راکړي او دا خو دا سینیټیري سکول دی دا خو انټر دی اوسه په هغه زمانه کې خو دا د میټریکه پورې په کار دا چې د دې کې مطلب د بلډینګ سره په منیجمنټ باندې او په نورو مطلب دا چې دغه باندې توجه ورکړی شي په تعلیمي چې کوم سرګرمۍ دي او غیر تعلیمي سرګرمۍ لکه دا لوبې دي یا د هلکانو ته نور مطلب دا چې کوم ناصر صاحب راشه بل څیز درته ښیم راشه یو ډېره نوکه څیز درته ښیم راشه لږه ته چې تاسو به وګڼئ کتونکو ناصر صاحب د دې سکول د 1976 سټوډنټ په بورډ باندې باقاعده چې کوم دی نوم هغه مو کته ټاپر او بیا چې کوم دی هغه ټیم کې یو شمېر د قابلیت قدر چې کوم دی یو شمېر نوکری راځي او بیا هغه نوکرو کې چې کوم دی هغه سټیټ لایف ته ځي او سټیټ بینک ته ځي او سټیټ بینک ته هغوی ځي او بیا سټیټ بینک کې چې کوم دی جاب کوي ریټایرمنټ کوي او نن چې کوم دی یو وارې بیا تاسو سره متعارف کوو چې په 2000 کې موږ میټریک کړی دی او نن چې کوم دی نو
هغه صورتحال مخې ته راځي دا جي دا وګورئ دا د دې دا دروازې چې کوم دی نو دا څه وخت هم را پرېوځي ناصر صاحب 2 کاله مخکې دا د کرکټ دپاره چې کوم دا دغه جوړ شوی دی ته وګوره د هغه زوړ ته خو به پرېږدو 1976 ته 1953 2 کاله مخکې جوړ شوی دی هغه جنګلي منګلې ته نه خلکو یوړلې دا هغه د ګیټ کم ګیټ ځای چې دی هغه ته وګورئ هغه ډېران کړی ډېر افسوس دی ما ته دې کې اوس ماشومان به راتلل پریکټس پی کوو پکې 100 روپۍ د دې حکومت اخلي ښه جا ماشومان چې چېرته ځي نو دا حکومت خزانې ته څومره پیدا وه دې ته پریشان شوم دا ګوره ځای په ځای مطلب دا 45 لاک روپو منصوبه نه د دې هغه کټر شته چې دا چبن مطلب کټ کي نه د دې بوټو دپاره څوک شته حالان کې دلته زه بیا وایم چې دلته به کلاس 4 ښي د دې په ډیوټۍ کسان شته خو تپوس یې څوک یې تپوس کولو والا څوک نشته خو دا چې هغه ټیکهدار چې لکه 45 لاک روپو منصوبې ته وګورئ د ځنډ ښکار د 2 کالیو شو جنګلې ته نه خلکو ویستلې پیچ باندې درب راختلی دي نټ پکې نشته دی لکه دا کم خال روان دی د قوم دا د قام پیسه ده دا دوی خپله پیسه خو نه ده نقصان دی دا خو زموږ وسایل دي او هغه داسې او هغه چې کوم دی نو دا یوټیلایز کېږي نه او تباه کېږي نو د دې جوړولو څه فایده د جوړولو څه دپاره ګرانو کتونکو خو ډېر بحث وکړو خو دغه خوشحالي راته دا راغله چې ناصر صاحب سره پکې ملو شو ناصر صاحب چې کوم دی ستاسو لپاره یو مثال دی چې په 1976 کې تورنزو ځوانانو دپاره کوم ځوانان چې په دې کې د 3.5 نه زیات ځوانان دې کې سبق وایي نو هغوی دپاره دی چې دې ګندونو ته به نه ګورئ دې بلډنګ ته به نه ګورئ دې ته به نه ګورئ تعلیم وکړئ غریبي او دا نجي سکول او سرکاري سکول دا به ځان ته مخې ته نه دغه کوي دی نه بوځي موږ هم په دې ټاټ سبق ویلی دی او په دې ټاټ او په دې ډیکس باندې چې کوم دی دوی هم ویلی دی هغه ټایم کې هم ډیکسونه هغه وخت کې وو ښه زموږ دې سکول کې وو ښه دا بنچونه موږ په ټاټ باندې سبق ویلی په 2000 کې ښه په شیرپور سکول کې دا ګوره دا دونه تاریخي سکول دی چې په 1976 کې دلته کې ډیکسونه وو خو مزې نه وګوره خو بلډنګ چې کوم دی هغه نن د زړه د راپرېوتو په تصویر پیش کوي یو څه وخت هم دغه بلډنګ را پرېوځي او نورو صورتحال هم چې کوم بیان که خو وایي چې خروانه ده نو د خانه ده هر سړی خپلې نوکرۍ سره مخلصه نه دی او الله دې زمونږ مل شي ډېره مننه خوشحاله